الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم. دا روایات د حدیث کی راځي امام ترمذی رحمت الله علیه د ام عماره انصاریہ په حواله باندې یو حدیث ذکر کړي چې دا ام عماره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی او ویل چې دا الله پیغمبر ما ارى كل شيء الا للرجال. د قرآن او سنت کې حجت راځي ټول د سړو دي نو به د سړو سره خبرې دي او سړو سره حکمونه دي او سړو منه ده زمونږ د دې زنانو وما ارى النساء يذكرن بشيء. ما چېرته د زنانو ذکرونه دي چې په قرآن کې وشو او به د سړو ذکر دی نو دا آیات نازل شو. درنگی امام احمد او امام نسائی او ابن جریر طبری د ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا دا روایت نقل کړی دی چې موقع کې د پیغمبر خدا بی د ام سلمہ هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې مالنا الله نذكر فی القرآن سیدی منګله چې زموږ په قرآن کې ذکر نه راځي کما یذکر الرجال لکه څنګه چې سړو ذکر راځي. نو دا آیات نازل شو. دا مفسرین لیکلي دي چې کله د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ذکر راغی په دې سورې احزاب کې لږ مخ کې پورا ذکر د بیبیانو د پیغمبر وشو. نو مسلمانانو نیکانو ښځې اګیرالي او دا تپوس وکړو چې د پیغمبر د بیبیانو ذکر وشو خو دا نورې زنانه هم د الله بندګانې دي او د الله عابدانې دي نو دې لپاره خو ذکر رانغی. نو دا آیات نازل شو او دې کې د زنانه او د نارینه او دواړو ذکر وشو او د دې مطلب دا دی چې په اجر او په ثواب کې د سړي او د زنانه فرق نشته. که سړی نیکی کوي نو الله به ول نیکی بدلی ورکوي او که زنانه نیکی کوي نو الله به ول نیکی بدلی ورکوي. د زنانه او د نارینه فرق نشته دی په جزا کې او په بدلو کې دا الله تعالی یو شان ورکوي. خبره اصل کې د اخلاص دا چې چا کې اخلاص ډیری هغه الله ثوابونه ډیر ورکوي چا کې اخلاص کمی هغه ثواب کم ورکوي. نو دا لس صفتونه د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو ښځو الله دلته ذکر کړي دي او دا لس صفتونه دا الله مونږ او تاسو ته ذکر کړه کوم مونږ او تاسو دعوه دادا چې مونږ مؤمنان او مسلمانان چې مونږ مؤمنان او مسلمانان یو نو مونږ لا په دې صفتونو باندې ځان لیس کول او په دې صفتونو ځان موصوف کول پکار دي او الله د دې لسو صفتونو سره چې کومې زنانه او نارینه په دې صفتونو باندې ځان موصوف کی
او دا کارونه په ځان کې موجود دي، نو د هغې دپاره دوه انعامات ذکر کړي دي. یو انعام دا چې دوی ته به الله تمام ګناهونه معاف کړي، دې زنانه او نارینهو ته به الله دا تمام ګناهونه معاف کړي. او دویم دا دی چې الله به ورته اجر عظیم ورکړي. اجر عظیم دا دی چې الله به جنت ته ورسوي. دا دوه انعامات الله تعالی دې ورکړي. نو موږ او تاسو به دا کوشش کوو چې دا کوم صفتونه ذکر کیږي او زه دې مختصره تشریح کوم چې دا موږ په ځان کې پیدا کړو. ان المسلمین والمسلمات، یقینا تابدار سړي او تابدار زنانا. مسلمین د مسلم جمع ده، لکه څنګه چې مسلمات جمع د مسلمتون ده. او د مسلمان معنا په حدیث کې پیغمبر خدا کړی ده چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هر هغه څوک دی چې د هغه د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه بل مسلمان بچ شي. دا د مسلمان ترجمه ده. او مسلمان ښځه به همدقې ته وایي چې د هغې د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرب نه نورې زنانه او مسلمانان او نارینه مسلمانان بچ شي. نو موږ له په دې باندې ځان تلل پکار دي چې واقعي موږ خو مسلمانان یو، زمونږ د لاس نه بل مسلمان ته ضرر رسی، زمونږ د ژبې نه بل مسلمان ته ضرر رسی، چې دا کوشش وکړو د دې نه کلار شو او په خپلو ژبو چاته تکلیف نه رسو، په خپلو لاسونو چاته تکلیف نه رسو. بس مسلمان دې ته وایي چې هغه تابعداري المنقاد لله، د الله تابعدار دی، د الله فرمانبردار دی، دا مسلمان دی. دو الله تعالی ته ځان سپارلی دی، تسلیم سپارلو ته وایي، ځان سپارلی دی الله ته، توکل په الله تعالی باندې کړی دی. او المؤمنین والمؤمنات، او یقینا مسلمانان مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې، یعنی هغه کسانو چې هغې په الله باندې ایمان راوړی دی او په ټولو هغه خبرو باندې ایمان او یقین دی کم چې د مسلمانۍ او د مؤمنوالي دپاره ضروري دي. او د مؤمن ترجمه مؤمنین جمع د مؤمن ده او مؤمنات جمع د مؤمنتون ده. مؤمن او مؤمنه چاته وایي؟ نو دې ترجمه په حدیث کې پیغمبر خدا کړی ده. مؤمن څوک دی؟ المؤمن من امنه الناس على اموالهم ودمائهم. ښایسته ترجمه ده په حدیث کې. مؤمن چاته وایي؟ مؤمن هغه چاته وایي امنه الناس چې خلک د ده نه نه یریږي، د خپل مال په باره کې چې زما مال به رانه وخوري، او د خپل عزت په باره کې چې زما عزت به خراب کړي، او د خپلو وینو په باره کې چې زما وینې به بې ځایه پرېږدي. دا د مؤمن ترجمه ده، دا د امن نه دی. او والقانتین والقانتات، دارنګې والقانتین هغه تابعدار، هغه بندگی کوونکي سړي، دا د قنوت نه دی. وکانت من القانتین، و دا د عبادت کوونکو نه، و دا د تابعدارو نه. نو والقانتین او دارنګې هغه عبادت کوونکي سړي، والقانتات او هغه تابعدار
او عبادت کون کی زنانا والصادقین والصادقات او دارنگی اگا رشتینی سڑی او والصادقاتی رشتینی زنانا اگا دا چې د پیغمبرانو علیهم السلام تصدیق یې کړی دی هغې خبرې ته اچھا ویلې ده داسې راسباز سړي او زنانه دا د دې ان اسم شروع دی دا ټول معطوفات دي دا به د ان لپاره اسم کوو او خبر به ولرستو ذکر کوو ترکیبی لحاظ سره او والصابرین والصابرات او هغه ثابت قدم سړي او ثابت قدم زنانا والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات نو صبر اصل کې صابرین د صابر جمع ده صبر ستوي بس حبس النفس بندول د خپل نفس نو دا بندول د خپل نفس به درې قسم دي حبس النفس على الطاعات دا خپل نفس بند کې د الله په تابعدارو باندې منځونه کې روجي نیسي زکاتونه ورکې حجونه کې جهادونه کې د دین لپاره منډې تړلې وایي په دې د خپل نفس راګیر کړی دی نو حبس النفس على الطاعات او دویم والحبس عن المعاصي دا خپل نفس د ګناهونو نه را بندول دا نفس خپل د بدو بد عملونه او بد چلنونه او د بی دینونه او د الله او د رسول او د دین او د اسلام د دشمنۍ نه خپل نفس را بندول دیته وی صبر عن المعاصي او دریم الحبس على الطاعات انا على البلايا چې تخفل نفس بند کې په مصیبتونو باندې چې کوم مصیبتونه او تکلیفونه د الله له طرف راځي نو پاګې باندې صبر کوي کوم ازمایش راځي نو پاګې باندې صبر کوي نو دې ته وایي صبر علی المکاره صبر په خبرو چې سړی طبیعت یې نه مني د سړی طبیعت سره موافقت نه کوي او والخاشعين والخاشعات او دارنګي یقینا اغا یریدون کی سړی والخاشعات او یریدون کی زنانا چې د الله نه یریږي د جهنم د اور نه یریږي د الله د ملاقات نه یریږي د حساب کتاب نه یریږي د قیامت د شرمندګۍ نه یریږي نو والخاشعين والخائفين یریدون کی سړی او یریدون کی زنانا دائم مانا دا والخاشعين اغا تضرع عجزی کون کی سړی او اغا تضرع عجزی کون کی زنانا چې الله تزان عجز کار کوي مسکین کار کوي دا چې تاسو دعا کوئ او ځان لایي دا خپل خوله برسې خواره کی او دا سټ به کوک کی او دا بدن به ټول داسې مات کی او الله ته به لاس اوچت کی رب دقه یم چې راته ګوري هیڅ شی نه ستا بنده یم بس ته راباندې مهرباني وکړه او والمتصدقین والمتصدقات یقینا هغه خیرات کون کی سړی
والمتصدقات او خیرات کوونکی زنانا. تصدق یو فرضی تصدق دی او یو نفلی تصدق دی. فرضی تصدق دا دی چې په دوی باندې کم زکات لازمیږي نو هغه زکات ورکوي. نو کاغه په سرو په سپینو کې زکات ته او کاغه په فصلونو او د پټو په پیداوار کې زکات ته چې هغې ته عشر وایي دا ورکوي. دا موږ چې سرور ته وایو که نه چې ته زکات هلکانو ته مه سپاره، هلکان به یا زکات ورکوي ونه ورکوي، تا ځان له حیله سازه کړې ده چې راشه زکات نه به څنګه خلاص شي کوم هلکانو ته یې وهلکه خدای برچې هلک به ورکوي او که نه به ورکوي. نو والمتصدقین معنا دا ده چې زکات ورکوونکي دي فرضاً، اول متصدقین معنا نفلا او تصدق کوي نوافل کوي خیراتونه کوي صدقات جاریه کوي. بیا په خیراتونو کې بهترین خیرات هغه صدقه جاریه ده. دا دیګونه پخوي نو هم پواخه کوي خدا وقتی ثواب دی بس خلق به اخری و بار تا بلال شي کیسه به ختم شي. او یو صدقه جاریه ده چې هغه د سړي د مرګ نه وروسته هم هغه ته پیدې ورکوي. حدیث کې راځي د انسان چې مړ شي نو د هغه شر راټول شي، پای کې نوې خبرې نه لیکلې کېږي، زړې خبرې ختم شي، مګر درې خبرې داسې دي چې هغه نه ختمېږي. نو یو وصدقة جاریه، پیغمبر خدا وایي وصدقة جاریه، هغه صدقه چې هغه روانه بیا چلیږي. پل دې ساز کو، لار دې سازه کړه، جومات دې ساز کو، مدرسه دې سازه کړه، بس دا صدقه جاریه ده. دا صدقه جاریه ده. اول متصدقات آغا تصدق او خیرات کون کی زنانا د فرض او د نوافلو ټول کوي. دا څنګه چې منځون له زور ورکړی دی او زکات نه ورکوي، منځون له زور ورکوي او نور په جیب کې چې کوم دی لړمانان دي لاس ورته نه ښکته کوي. وایي د مؤمن بټوره که نه دا هغه وخت اوس پړدی شي او د مؤمن روپۍ هغه وخت په کار راشي چې کله دین ته ضرورت وي او د الله مخلوق ته ضرورت وي. د مؤمن د بټوې نه بغیر د ضرورته پیسې نه راوځي چې په ډمو باندې والوځي او په عیش پرستۍ باندې ولګوي، په فحاشۍ او په عریانۍ باندې ولګوي. سفیان ثوری رحمت الله علیه ډېر لوی محدث تیر شوی دی، لوی عالم. هغه به طالبانو ته حدیث وی نو همیانۍ به د روپو ورسره ډکه پرته وه، سبق به بس کړ نو به یې راواخېسته داسې بس داسې ښکلوله. دا ګوره دا عملی سبق ورکوي خپلو شاګردانو ته چې دا د غلامۍ زنځیرونه دي دا لرې کوي، صرف د الله د غلامۍ زنځیر ځان ته واچوي. نو سفیان ثوري خپلو شاګردانو ته تعلیم ورکوي. حدیث کو مې ورته وویل که نه نو بیا وایي دا روپۍ ښکلی. ولې ښکلی؟ وایي څه ولولا هذه الدرهمات لتمندل بنا بنو العباس. وایي که یا روپۍ ګۍ راسه نه وی که نه دا روپۍ ګۍ نو عباسیه خاندانو باچایانو به را نورمیان ساز کړی وی، خپلې پوزې به یې را باندې پاکولې. دا کوم چې درباري مولیان دي که نه درباري مولیان
دا ټول د دغه وزیر اعظم او د صدر پوزي پاکي هغې له بوټان پاکي یا درباري مولیان. حضرت سفیان ثوری وی لولا هذه الدرهمات که دا روپۍ ګۍ راسه نه وی نو لتمندل بنا بنو العباسي د عباسي خاندان باچانو روانه به رانه رومیان ساس کړی وی خپله پوزه به یې راباندې پاکولې. څومره زبردست سبق خپل شاګردانو ته ورکوي چې ځان کې خود اعتمادي پیدا کوي، رزاق الله ومنئ، بس تاسو به روزي ملاویږي. او دا چاپلوسۍ مه کوئ او درباري مولیان مه سازېږئ، د مولیان د باچانو دربارونو ته مه ځئ. والصائمین والصائمات، او یقینا روجدار سړي او روجدار زنانا چې د الله لپاره او د الله د حکم مطابق روجي نیسي، فرضي نیسي، د رمضان المبارک روجي نیسي او نفلی روجي نیسي د دین علاوه و چې څوک په هره میاشت کې 3 روجي نیسي مشران وایي نو دا به والصائمین والصائمات کې به شاملي. او والحافظین فروجهم، یقینا هغه کسان چې حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاهونو دي، خپل شرمګاهونه او خپل فروج محفوظ کوي د حرامونه، دا په حرامو کې نه استعمالي الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر مومن خپل شرمګاه استعمالي په خپل بیبيانو کې او په خپل وینځو کې. ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کدی خپل بیبي او د خپل وینځ نه علاوه چا د خواهش پوره کول وکړ په نورو طریقو باندې دا یقینا زیاتی کوونکی، اولئک هم العادون قرآن وایي. نو والحافظین فروجهم او والحافظات، او دارنګې آغا زنانا چې هغه حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاهونو دي، خو هلته فروج ذکر نه کا ځکه چې اسلام د غیرت مذهب دی، الله غټ غیرتی دی، د الله پیغمبر غټ غیرتی دی او مومنان غیرتیان. بے غیرته کافر دی او بے غیرته منافق دی. دی دنیا ته وګورئ تاسو ته پته ولګي کنه انګریز څونه بے غیرته دی. د ښځې د لور اشنایي راشي کور ته نو هغه ته تمام سهولتونه هغه ورکوي، وایي دا زما د لور یار راغی، دا زما د لور اشنا دی. دا مونږ او تاسو چې پرې صاحب مړي یو که نه د هغې په تعلیم باندې، د هغې په طرز زندګۍ باندې اوه انګریز 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 څه شی دی؟ انګریز دغه شی دی بې غیرته. او چې د هغې دا کم تالیسټ دي په اسلامي ملکونو کې دا هم دقسې بې غیرته دي. د دین هم د غیرت هغه جنازه وتېره. نو دې وجې نه قرآن داسې ونه ویل چې والحافظات فروجهن، ځکه چې د دې دا ذکر خوند نه کوي، دا غیرت نه مني. دا نکته مفسرین ویلې ده، ځانه نه دا نکته مفسرین وایي ده. والحافظات، او دارنګې هغه زنانا، یقینا هغه زنانا چې هغې حفاظت کوي د خپلو خاصو اندامونو مگر د خپلو خاوندانو نه کوي او نور په دې کې نه سازي. بس ښځه به خپل شرمګاه دا د هر چا نه ساتي سوا د خپل خاوند نه. بس
او والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. دارنګه یقینا هغه کسان چې یادون کې دي الله لره ډېر ډېر، الله ډېر ډېر یادوي، الله په کثرت سره یادوي. قلبن اوم یادوي او لسانن اوم یادوي. په ژبه باندې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لا اله الا الله دا وای. په ژبه باندې وای او په زړه باندې وای. ذکر قلبی هم کوي او ذکر لسانی هم کوي. دا یو بل لغه دی پیرانو دی بدعتیانو مریانو ساس کړی دی او چې زما د زړه ذکر جاری شوی دی. یو عالم سره ناستو نو هغه یو مقتدی راغی، نوم یې نالم درته، مقتدی راغی نو و چې یاره جي زما ذکر قلبي نه جاری کېږي. نو هغه ورته ویل په دې ورځ داسې لاس کېږده او ده څه وویلو بس بیا ویل زه لاړ شه هلکه اوس به ټیک شي. ما ورته وویل ما څه شی دې وویل، ما په شان مولا و که نه، ما ورته ویل چې څه شی دې وویل، هېڅ مې پې نه دي ویلي. ویل تاسو جماعتیان خو دې غر کړي دي، دې خبرو غر کړي. ویل موږ وخت پاس کوو پوهېږئ په دې باندې. ویل تاسو جماعتیان خو دې خبرو غر کړي دي چې د هرې خبرې تپوس کوئ. نو دا اصل خبر دا ده چې د الله یاد دا قیاما و قعودا وعلى جنوبهم. دیو جنا مشرانو دا لیکلي دي چې په ذاکرین الله کثیرا کې به هغه سړی راځي چې روان دی الله یادوي، چې ناست دی الله یادوي، چې ډډه یې والي ده الله یادوي. بس دا چې چا کول هغه په ذاکرین الله کثیرا کې دننه دی بس. او ذکر د الله دا په دې عالم کې داسې دی، په دې عالم کې لکه روح په بدن کې، چې کله په بدن کې روحي نو انسان ژوندی دی. نو چې کله د الله ذکر په عالم کې نو عالم به ژوندی. نن د الله ذکر عالم کې نشته، عالم مړ دی مړ. یو پلیتان یو موټی غوندې دی هلته په فلسطین کې. هغه پلیتان راغلي او پردی ځمکې نیولي، پردي کورونه یې نیولي، پردي جایدادونه نیولي او دونه هغه مست شوي دي چې هغه د تمامې دنیا مقابله کوي. او تمام مقابله ځکه کوي چې په سود باندې ټول غلامان کړي دي. او خاص کر د اسلامي سربراهان خو پر ډالرو باندې غلامان ځان له ساز کړي دي، ټرت نشي کولی. یعنی هغه اوس د هغې د ظلم ته وګوره چې د 40,000 نه زیات مسلمانان زنانه نارینه ماشومان شهیدان کړه. او اوس زمونږ په پاکستان کې دا خبرې زوتیږي چې دا د یهودو د حکومت دغه لپاره تیاری دی د منظورولو لپاره. دا به د حکومت ته تیار کړي، د حکومت به په انشاءالله واړو. نشته قاضي مړ شه خاورې شه که نه، چې هغه حکومتونه بیا اړول که نه هغه ځوان مړ شه. یا زمونږ راځي داسې ګورې هغه غاړه او دا غاړه ګرځي را ګرځي، هغه کیله غاړی نه ورکوي. کیله غاړی پېژنې که نه، موږ به ښه غویه هغې ته وایو چې هغه پر کیل کې باندې ایښته چې پخوا هم زمینداري کوله. قاضي و چې هغه کراکوریا هغه ځای کې پرېوتل او چې شمې هلته ماتې شولې او په لرګو باندې ولګېد. خو بېنظیر یې ودنګول او نواز شریف یې مو ډنګول. ځوان سپین ږیری سړی و خو د ایمان ډک و. بس اوس ټول موږ چې کوم دی ما ته چې کوم دی پلاني ټیلیفون کوو، ما ته پلاني تا ته ټیلیفون نه کوي، په ټیلیفون یې ته قابو کړی. زمونږ حافظ صاحب ته هغه ټیلیفون کې نواز شریف و، دا هغه شهباز شریف و، وایي وزیر اعظم ته ټیلیفون کړی. په دې خو یې ته به رالاندې استې،
تراله دونه درد نه یو کسا دا درد نه څه پیدا وروته دا د ورځ پر ورځ نور قیمتونه لګیا دی بړاوي تا سره وعده کړو چې په 2 میاشتې کې دا موږ ښکته کوو ته اوس تپوس نه کې نو والذاکرین الله کثیرا یادی الله ډېر دی دا په حدیث کې راځي چې سو پوری انسان ته الله یادي سو پوری یادي دا بنه خرابي دا مرغۍ وی چې په اونه کې ناستره او دا مې پر سمندر کې او په سین کې په وو کې دی هغه پورې ښکاری نشي ښکار کولې چې سو د مرغۍ نه او د مې نه خدای ير نشي دا منګه چې نن د يهودو او د امریکای او د یورپ او د فحاشانو عریانانو غلامان یو نو دا موږ نه الله ير شوی الله ير شوی ځکه موږ نن په دې غضب باندې اخته شو یعنی موږ سره د څه شي کمې دي زموږ پر ملک کې د څه کمې دي د سرو کمې دي د قانونو کمې دي د فصلونو کمې دي د اوبو کمې دي کم کمې دي زموږ پر ملک هر څه موږ له خدای راکړي او ذاکرات دارنګي هغه زنانا چې الله ډېر ډېر یادوي هغه زنانا چې الله ډېر ډېر یادوي او چې ذکر کوي نو ګورې دا به پټ کوي پټ کو ذکر کوي اځنه چې بلار روانه او تسبیح د ځان لري موجود دا تسبیح کنيسي نو پر ترخ کې ځان لونی شه خیر دې تاسو خلاف نه ما زه خپل بیني پرې زما پرې دا کې پرې بیا کړه تسبیح پرتی دې خلاف نه او زما تسبیح وسوکې نه دي د دوا کله واره نظر خلکو لپاره را کوم چې خلک وایي چې هغه تسبیح اړي کنه زه چا نوم پیادو ما پس ما خبر دی کنه دی وجنا د ریاکاری ذکرونه غوړې اس اعتماد هغه اعتبار نشته هغه ذکر چې د الله تعالی په مینا او په محبت سره ذکر کوي دا ان المسلمين والمسلمات معطوف عليها دي والمؤمنين والمؤمنات في عطف قانتين والقانتات في عطف والصادقين والصادقات في عطف والصابرين والصابرات في عطف والخاشعين والخاشعات في عطف والمتصدقين والمتصدقات في عطف والصائمين والصائمان في عطف والحافظين فروجهم والحافظات في عطف والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في عطف دي دا معطوف عليها سرد دي نه معطوفاتنا دا اسم شد ان لپاره او خبر اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما یقینا ناغا کسان چې موصوف دي په دې لسو صفاتونو باندې اعد الله لهم تیار کړی دی الله دغه موصوف او کسانو لپاره مغفرتن بخشش د ګناهونو الله به ګناهونه معاف واجرا عظیما او تیار کړی دی الله دې لپاره اجر عظیم لوی اجر دی دا خبره څوک کوي چې دې لپاره دی اجر دی دا لوی خدای کوي نو لوی خدای چې یو شی ته لوی وایي زما استاد ذهن کې ناراضي چې دا څومره لوی اجر وي پرې موت نه پويګو او حدیث کې راځي چې الله دا سی وایي ما د بندګانو لپاره ډېر نعمتونه ایښي دي او چې نه غواړي نه ورکو د دې وجه نه وګورئ الله ته سوالونه کوي الله ته سوالونه کوي ډېر طالبان د علم سوال کوي د الله چې الله موږ له علم راکړي الله موږ له حفظ راکړي الله موږ له تقوا او پرهیزګاري راکړي الله موږ د مخلوق ته احتیاج نه وساتي دا دعاګان طالبان هم دا دعا کوي عالمانو هم دا دعا وکړي چې الله موږ د مخلوق د احتیاج نه خلاص کړي ځان ته محتاج وساتي سپینګری هم دا دعا کوي جوانان هم دا دعا کوي ماشومان هم دا دعا کوي
زنانه هم دا دعا کوي او ټول بلا دعا کوي. اعد الله لهم مغفرة، تیار کړی دی الله دې لپاره بخشش و اجر عظیم او لوی مزدوری. نو دا دې آیات د مان تاسو کې سبق یو آیات وایي. د دې یو آیات کې څو مسلې راځي. بشر المسلمین والمسلمات، زیر ورکول مسلمانانو سړو زنانو ته بمغفرة ذنوبهم، په معافی د ګناهونو دوی، ودخول الجنه او په دننه کېدلو جنت ته. ان اتصفوا بتلك الصفات، دا اعلی چې په دې لسو صفتونو باندې دي ځان موصوف کی چې کوم په دې آیات کې ذکر شو. وهو 10 صفات، الله صفتونه دي. اوله الاسلام واخرها ذکر الله. اول پکې اسلام نمبر 1 او آخری لسم چې کوم دی نو هغه ذکر د الله دی. او دویم فضل الصفات المذکوره، دا کم لس صفتونه دي دا ډېر قابل قدر صفتونه دي. ګوره زکا اسکان سبب فی دخول الجنه بعد مغفرة الذنوب، زکا دا صفتونه اعلی دي چې دي کې دو پیدي دي، جنت ته دل کېدل دي او ګناهونه معاف کېدل دي. او نمبر 3 تقریر مبدأ التساوی بین الرجال والنساء فی العمل والجزاء. په دې آیاتونو کې دا امراله چې زنانه او نارینه سواسی دي، برابر دي په عمل کې هما او په عمل په بدل کې هما. او وفي العمل الذي كفل الله به النساء والرجال معا، واما ما خص به الرجال والنساء فهو على خصوص. یعنی بعضی داسې اعمال دي چې سړی او ښځې پکې شریک دي، او بعض داسې اعمال دي چې خالص ته سړو دي، او بعضې داسې اعمال دي چې خالص ته ښځو دي. نو کوم چې خصوصي عملونه د سړو دي او د ښځو دي، نو په هر یو له به الله د هغې اجر ورکوي. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا والله یقول الحق وهو یهدی السبیل. الله حق خبره کوي او الله درست لار خلقو ته ښیي. الله دې موږ او تاسو باندې حق وپېژني او موږ او تاسو دې الله په حق روان کړي. دعا وکړو چې الله موږ په قرآن عظیم شان کتاب باندې پوهې کړي، دې سره سره موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې تباه کړي. یهود دی الله تباه کړي، الله دې یهود رسوا کړي. او که زموږ په پاکستان کې واقعي داسې حرکت کېږي چې د یهودو د حمایت لپاره او د هغې د منظورولو لپاره پروګرامونه کېږي او دا حکومت کوي یا د حکومت سره نور داسې خلک ټل د هغې کوي، نو الله دې ورته هدایت وکړي. او کني الله دې زموږ دا مرداري دي بیا زموږ د اوږو نه دې الله وغورځوي. او پاکستان دې په دې شرم باندې الله نه شرموي چې داسې ملک هغې په دې وخت کې قبلوي چې هغې د 40,000 نه زیات مسلمانان په دې وخت کې وژلي دي. دعا وکړئ چې الله زموږ د ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ د ټولو په ایمان. دا دغه رالیږلی پیغام رالیږلی دی